بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. پرونی ویډیو کې او دا یو څو ورځو مسلسل چې کوم ویډیوز زه کوم نو په هغې کې تاسو ته مکمل معلومات د سیاسي درجه حرارت چې کوم پاکستان کې اوس زیات شوی دی او اوس پکې د استعفاګانو دا مسله چې کومه راله په دې باندې اوس دوه قسمه ویوز مونږ ته راځي. څه خلک وایي چې عمران خان ټریپ شو او څه خلک وایي چې پی ډي ایم ټریپ شو. د پی ډي ایم والا حمایت یافته خلک وایي چې یاره عمران خان ټریپ کو او عمران خان والا حمایت یافته کسان وایي چې پی ډي ایم ټریپ شو. د دې دواړو گزارشات تاسو ته مخامخ اکدم بیا تاسو تجزیه وکړئ چې یاره څوک ټریپ شول. د ټول نه پیله خو عمران خان د څنګه چې د قومي اسمبلی نوم واغوستو چې یاره قومي اسمبلی ته راځو نو هغه څه دپاره راتلو هغه دې دپاره وي چې زه راځم چې راجا ریاض چې کوم اپوزیشن لیډر برای نام جوړ شوی دی نام نهاد به ورته مونږ ووایو نو هغې د لرې کولو دپاره او د اکاونټس کمیټۍ چې کوم نور عالم خان جوړ شوی د هغې دپاره لرې کولو یا د هغې د ریموف کولو دپاره دا ټول موومنټ وکړو. خو چې څنګه هغوی نوم واغوستو نو هغې نه پس راجا پرویز اشرف 35 استعفاګانې منظور کړي. د راجا پرویز اشرف هغه بیان اوس هم په ریکارډ باندې موجود دی او دونه لرې هم نه دی ورکړی. په 29 دسمبر باندې هغه دا بیان ورکړی چې په 2022 کې چې دا استعفاګانې یو خو ریټن شیپ کې پکار دي چې چا په خپل لاس لیکلي وي بل ما سره بالمشافقه ملاقات کوي او زه به ترې تپوس کوم چې څه دباو در باندې خو نشته یا نور څه هغې نه پس به بیا زه ګورم نو هغې نه پس به زه یو استعفا داسې دا منظوروم او د ورځې به زه 4 یا 15 استعفاګانې منظوروم نو که په دې پروسس باندې هر څونه میاشتې ولګېدې نو هغه وپې لګي او اوس یې په یک جنبش باندې په هغه یو دستخط باندې 35 استعفاګانې منظورې کړلې. دا ویډیو چې اپلوډ کیږي کیدی شي چې اوس د 70 نورو استعفاګانو هم خبر روانه ده. عمران خان دا تو نه میاشتو نه لګیو چې یاره زموږ د استعفاګانې منظور کې د 122 123 حلقو والا چې په دې کې که تاسو بیا الیکشن کوئ او که نه کوئ دا او ورسره د پنجاب او د کې پی کې والا اسمبلی چې ډیزالو شوه نو دا تقریبا 65% د پاکستان جوړیږي. نو په دې باندې به هغوی وي مجبور شي او جنرال الیکشن طرف ته به لاړ شي. پی ډي ایم والا د دې نه انکار کولو او اوس چې کوم دی په خپله اقرار هم وکړو او په خپله یې هغه استعفاګانې منظور هم کړلې نو زما په خیال باندې پی ډي ایم والا ټریپ شو. هغوی نه قومي اسمبلی ته تلل غوښتل او نه کول غوښتل صرف او صرف په دې باندې د استعفاګانې منظورولې او هغې پې منظور کړلې ځکه چې هغوی ورسره نخرې پخرې کولې چې یاره دا به داسې کوو دا به داسې کوو دا به د دې لپاره دا په آیین کې دا شک دی. اوس د آیین یو شک هم ورته یاد نه نو هغه ټول استعفاګانې پې منظور کړلې. په دې دوران کې د مسلم لیگ نون والا هغه چې کوم د پارټۍ په دننه اختلافات هغه راښکاره شو. ما بیګا په خپل ویډیو کې تاسو ته دا گزارشات پیش کړي چې حقان عباسي ځان له یو خپل ګروپ جوړ کو او په هغې کې هغه سره خپل امینیز دي د هغه د خفګان وجه ما تاسو ته بیګا بیان کړی وه. اوس پکې وي د چودھری نثار انټري هم شوې ده. چودھری نثار سره هم وي تقریبا د 5 نواله تر د 10 یا د 8 امینیز د دې رابطه ده او هغوی هم وي د چودھری نثار سره یو ځای دي. خاقان عباسي هم وي د چودھری نثار سره څه بیک ډور باندې رابطې شوي دي. نو هغې او چودھری نثار مفتی اسماعیل او مصطفی نواز کوکر جهانگیر ترین دا قسمه کسان چې کوم دی دا اوس وي په یو پلیټفارم باندې راغونډېدل دي او بیا هغې نه پس دی یو نوې پارټي یا یو نظریاتي ګروپ یا یو داسې پریشر ګروپ چې هغه به په دې پارټۍ کې بیا یو قسم له خپل پریشر ظاهري لکه څنګه چې په پی ټي آی کې جوړ شوی د لنګړیال په هغه ګروپ په نوم باندې و او د اون چودھری په نوم باندې و د دغه علیم خان په نوم باندې مو د جهانگیر ترین په نوم دا ټول ګروپونه په پی ټي آی کې په آخره کې چې کله عدم اعتماد دا تحریک راتلو د هغې نه مخکې تقریبا په نومبر او په دسمبر کې دا جوړ شوي او په فروری کې بیا د هغې تقریبا دا ټول راښکارم شول او هغوی بیا مسلم لیگ نون والا سره اتحاد هم وکړلو. خو مسلم لیگ نون اوس هغه شیرازه بکرنے والا ہے. هغې وجه دا ده چې دا پارټي د مشرف په دور کې دا نه وه خرابه شوې چې سانه اوس زرداري خرابه کړله او دوی زرداري دی په خوږه کې ووال او دا پارټي په هغه وخت کې نه وه ختمه شوې هغه عمره دومره فلیکسیبل نه وه شوې دا نه راغونډه شوې نه وه لکه څنګه چې اوس راغونډه کړه. دا 45 د امینیز خبره چې کومه روانه ده په میډیا باندې د دې دا خبرې روانې دي چې یاره 45 امینیز د دې نه تقریبا مات شوي دي نو چې 80 خو ټوټل د دې امینیز دي
نو که په 85 کې دا 45 MNS ته خو شي نو دا خو تقریبا 34 یا 30 MNS پاتې کیږي یا 40 MNS پاتې کیږي 39 یا 40 MNS پاتې کیږي. نو دې سره به بیا دوی څه کوي. را روان وخت کې د IMF مسله دی په سر باندې ولاړه ده. ما بیګا 200 ارب ډالر تاسو ته ټیکسونه ویلو هغې تصحیح کول غواړم چې هغه 200 ارب ډالر نو 200 ارب پاکستاني روپو کې دا ټیکسونو آفر وی IMF والا ورته کړی چې دا به لګوي او یو مینی بجټ یې ساکډار ته ویلي چې تر د فروری پورې یو مینی بجټ جوړ کړي چې په هغې کې د 200 ارب روپو چې کوم ټیکسونه دي چې دا په عوامو باندې منتقل شي. نو دا هم روان دی, دا خبره هم روانه ده او په دې دوران کې چې کوم دا نورې خبرې د دې PDM والا روانې دي په هغې کې هم د مسلم لیگ نون والا په بیک فوټ باندې دا تګ مونږ ته ښکاري. مریم نواز وي د راتلو والا د کیدای شي جنوري د اینډ کې وي هغه هم راشي. رانا ثناء الله ویل ته کینچاتانی شوې ده چېرې هغې ته خبرې وکړې چې تاو اتاتار اړخو وي ډېر زیاتې غټې غټې دعوې کړې وې خو بیا هم وي د پنجاب اسمبلي هم وي بچ نه کړله. نو هغې ته هم خبرې وشولې وي رانا ثناء الله هم خفه دی. نو دا ټولې خبرې اوس را یوځای کېږي. مفتاح اسماعیل ته سلمان شهباز جوکر ویلې په یو ټویټ کې د اسحاق ډار هم ورسره نه لګي. نو دا هغه پارټي وه چې ما تاسو ته وویلې چې مسلم لیگ نون به په پنجاب باندې حکومت کولو او په پنجاب باندې به د دې نه بغیر بل چا انټري نشوه کولی. نن هغه پنجاب کې د هغې دا حالت شو چې د MPA سیټ دپاره د MNA سیټ دپاره څوک نه تیار. د PDM والا سره اوس دغه 35 استعفاګانې چې وي کومې منظور شوې مولانا صاحب چې کوم د دې په باره کې بیان ورکړی چېرې دې باندې به مونږ خپل کسان نه ودرو. دا وي د دقې د وجې نه د نه ودرېدو خبره کړې چې څوک تیار نه دي چې د 2-3 میاشتو لپاره 4 میاشتو لپاره دا نه خپل کورونو روپۍ مونږ خرج کړو او د هغې څه عوض مونږ ته میلو نه شي او واپس بیا جنرال الیکشن طرف ته مونږ لاړ شو. نو هغوی اوس د دې نه تېښته کوي. دا تېښتې به اوس د دې نه پس چې کوم دا نور سیټونه را روان دي په دې به هم کېږي. که دا 122 استعفاګانې منظور شولې په دې باندې هم د دوی به دقه تېښته وي چې دوی به بیا په دې باندې الیکشن نه کوي او نه به پرې کولی شي او جنرال الیکشن طرف ته به خبره ځي که هغه په روژه کې وي او که هغه د روژې نه پس په اختر کې وي خو جنرال الیکشن طرف ته به خبره ځي. دا یو زرداری په نون لیگ باندې د ټول نه زیات درون په دې وجه شو ایک زرداری سب پر باری والا خبره چې نون لیگ د هغه خبره ومنله او هغې کله هم نه غوښتل چې هغې ته سپیس میلون نشي او اوس په پنجاب کې هغه ځان له خپل سپیس جوړول غواړي. په را روان وخت کې به بیا په نورو ویډیوز کې انشاءالله دا را روان حرارت چې کم زیاتیږي او په دې کې نورې څونه لمبې زیاتیږي د هغې په باره کې او د هغې په حق باندې به خبرې کوو انشاءالله. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.